نه اسمان و، نه عرش و، نه کرسی و، نه قلم و، نه ملائکې وي، نه غرونه و، نه انسانان و، نه جنیات و، نه جبرائیل و، نه میکائیل و، نه اسرافیل و، نه اسرائیل و، هیڅ شی نه و. صرف او صرف د خداوند متعال نور و بس. اوس دا دنیا څنګه پیدا سوله، اسمان و مځکه څنګه پیدا سوله، شیطانان څنګه پیدا سوله، جنیات څنګه پیدا سوله، ملائکې څنګه پیدا سولې، دا انسانان څنګه پیدا سول، دا غرونه و مځکې و دا څنګه پیدا سوله، په دې کې به لږ بیان وکړو. اوس اول کم شی پیدا سوی دی؟ په دې کې علماو اختلاف دی. څوک وایي اولنی خداوند متعال عقل پیدا کوي، هېڅ شی نه و، اولنی الله عقل پیدا کوي. څوک وایي چې نه، اول خداوند متعال روح پیدا کړله. څوک وایي چې نه، خداوند متعال اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مبارک پیدا کوي. خو بنابر هر تقدیر د اسمان او د مځکه، دا غرونه، دا درختې و، دا روزي خداوند متعال په شپږو ورځو کې الله پیدا کړي دي. څلرویشتمې سپارې کې خداوند متعال د دې بیان کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلوا له أندادا ذلك رب العالمین. دلته خداوند متعال شپږ ورځې بیانوي چې په دغه شپږ ورځو کې الله د اسمان او د مځکه دا غرونه پیدا کړل. یک شنبې او په دوشنبې په دغه دوه ورځو کې خداوند متعال د مځکه پیدا کړله. په د یک شنبې په ورځ خداوند متعال د مځکې ماده پیدا کړله او په دوشنبې خداوند متعال د مځکه مکمل پیدا کړل. او د سې شنبې په ورځ خداوند متعال دا غرونه مکمل پیدا کړل، څومره چې غرونه دي. او د چهارشنبې په ورځ خداوند متعال د دې مځکې چې کوم رزقونه دي، کوم درختې دي، کوم نباتات دي، او دا شان خداوند متعال د چهارشنبې په ورځ پیدا کړله. او پنجشنبه او جمعه، د پنجشنبې او جمعې په ورځ خداوند متعال اسمانونه پیدا کړله. پنجشنبې کې خداوند متعال اول د اسمانو ماده پیدا کړله چې دخان و، هغه نه بعد جمعې په ورځ خداوند متعال دا اسمانه پیدا کړله. اوس خداوند متعال اراده وکړل مخلوقات لره. درې قسمه داسې مخلوقات دي چې هغه مشهوره مخلوقات دي، چې یو انسانان دي، او یو ملائکې دي، او یو جنیات دي. دا درې قسم مخلوقات دي. اول مخلوق خداوند متعال ملائکې پیدا کړی دی. دا ملائکې چې کوم دي دا د الله د نور څخه پیدا سوي دي. جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفه، یو جسم دی چې هغه د نور جسم دی، هر قسم ځان جوړولی سي. ملائکې کې هغه نفس نه وي، خواهشات نه وي، همیشه د الله په ذکر و په اذکار کې اخته وي، همیشه د الله په عبادت کې اخته وي. د ملائکو نه بعد چې الله ملائکې پیدا کړلې، هغه نه بعد په مځکې کې خداوند متعال جنیات پیدا کړله چې موږ پیران ورته وایو. د دې اول پلار چې کوم و هغه جان نومېدی، یا لقب جان و. خداوند متعال په سورة الرحمن کې بیان کوي، د انسان بیان کوي. الله وایي انسان خلق الانسان من صلصال کالفخار. الله وایي انسان ما د تورې خټې نه پیدا کړی دی، هغه توره خټه چې هغه داسې دی لکه منګی واري، داسې کړنګاره یې کوئ. وروسته به انشاءالله بیان وکړو بیا. او وخلق الجان من مارج من نار. خداوند متعال فرمایي چې دا جن چې کوم دی، دا د جنیاتو د پیرانو پلار چې کوم دی چې جان نومیږي، الله وایي دا ما د
د اور نه پیدا کړی دی چې د اور چې کومه شغله وه د اور چې کوم دود و دې نه الله وایي ما پیدا کوي خو دغه سلسله چې جان الله پیدا کوي د دې بیا الله زنانه هم پیدا کړي وي نو دا سلسله د جنیاتو روانه وه انسانان تر اوسه لا پیدا نه وه په مځکې کې دا د جنیاتو سلسله روانه وه نو ځکه دا علما لیکي چې دا جنیات چې کوم دي جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه دا یو جسم دی چې د اور نه جوړ دی هر قسم ځان جوړولی سي جن پیری کله داسې د مار ځان جوړ کړي کله پیشي ځان جوړ کړي کله انسان ځان جوړ کړي یو قسم بل قسم ځان جوړولی سي یتشکل باشکال مختلفه دی تر اوسه لا د جنیاتو چې کوم بچی و چې هغه شیطان دی هغه لا پیدا نه و دا جنیاتو سلسله داسې را روانه وه دا شیطان چې کوم دی دا 1,440,000 کاله بعد بیا دا شیطان پیدا کیږي دغه جنیاتو سرکشي شروع کړله په دنیا کې بغاوت شروع کوي قتل و قتال شروع کوي خداوند متعال ملائکو ته امر وکړي چې ولاړ سي دا دنیا چې په دنیا کې چې کوم جنیات دا ختم کاس او کوم چې نیکان خلق دی هغه پرېږدي نور مکمل ختم کړي خداوند متعال ملائکې راواستولې د ملائکو په ذریعه دا جنیات مکمل ختم سوله کوم چې نیکان جنیات و پیران وه هغه الله پرېښول نور ټول یې ختم کړل دا سلسله بیا شروع سوله په جنیاتو او په پیرانو عادت دا یې سرکشي عادت دی د دوی کې دا عادت سرکشي وي بیا دوی دغسې سرکشي شروع کړله چې کله 1,440,000 کاله پوره سوله نو دلته و د شیطان چې کوم دی هغه پلار او مور پیدا کیږي د شیطان چې کوم پلار و هغه تبلیس نومېدی او مور یې چې کوم و هغه خبلیس نومېدله یو یې تبلیس و یو خبلیس و دوی کې قوت ډېر زیات و ټول پیران ځینې بیرېدله تبلیس چې کوم پلار یې چې کوم و د هغه شکل چې کوم و د زمري شکل و د شیر شکل یې و ببر و داسې او تبلیسه چې کوم و یا نبلیسه چې کوم و دا مور یې چې کوم و دا هم ډېره طاقتوره وه ټول به ځینې بیرېدله دوی صحبت سره وکئ یو زوی الله ورکئ نوم یې عزازیل پرېښوی عزازیل د ده نوم سو دی په کوچنوالي کې لا دی څه و د بدبخته و رزیل و او پو و عقلمند و ډېر هلته لا مکر و چل چلوی په دغه ټیم کې بیا سرکشي زیاته سوله دی په دغه ټیم کې کوچنی و چې الله بیا ملایکو ته امر وکوي چې ولاړ سئ دا جنیاتو سرکشي زیاته سوې ده بغاوت یې زیات سوی دی ختم یې کاس ټول کم نیکان چې کم خلق دی هغه پرېږدئ او چې کم کوچنیان چې کم دی هغه بندیان کاس بند یې کړي جیل ته واچوس ملایکو د خداوند متعال اطاعت او حکم ومنئ راشوسولې هغه جنیات ویشتل و وهلې سره شروع کړل مړه یې کړله دغه ټیم کې دی کوچنی و شیطان مکر و چل یې وکئ چې د ملایکو څخه زه بچ سم د قتل قتال څخه زه بچ سم بس په سجده باندې پرېوتی د الله عبادت یې شروع کړي الله عبادت به کوئ ملایکو به چې وکتل چې کوچنی هلک وګوره او د الله عبادت وګوره نو ډېر یې خوښ سو او چې کوم کوچنیان وه هغه یې بندیان کړله او چې کوم نیکان جنیات وه هغه یې بېرته پرېښوله بعضې تواریخ دا لیکي چې کوم دا کوچنیان چې کوم کوچنیان وه دا یې بندیان کړل او اول اسمان ته یې وخېژول لپاره تربیت چې هلته تربیت وکړي په دغه کې شیطان هم و کوچنی و عابد و عبادت یې کوئ دی هم اول اسمان ته وخېژوئ انسان لا تر اوسه پیدا نه دي اول اسمان کې د عبادت شروع کړي د الله عبادت یې کوئ عاجزي یې کوله و انکساري و خاکساري و عبادت یې شروع کړي و دا ملایکې ټول ورته حیرانې وي چې دا وګوره دا کوچنی هلک و د الله عبادت وګوره نو په دا اول اسمان کې دی په عابد سره مشهوره سو عابد باندې عبادت کوونکی دی عابد و اول اسمان کې حتی تر دې پورې چې نورو ملایکو ته تربیت ورکوئ د نورو ملایکو استاد سو د ملایکو ته تربیت و تعلیم ورکوئ نو خداوند متعال په هر اسمان کې ملایکې مقرر کړي دي
د یو اسمان ملایکې بل اسمان ته نه خیږي، د بل اسمان ملایکې بل اسمان ته نه خیږي. د الله په حکم چې الله حکم ورته وکړي بیا به خیږي. نو د دوم اسمان ملایکو دا ارزو وکړل چې یا الله دغه عابد چې کوم دی چې په اول اسمان کې عبادت کوي دا موږ ته راوخیږي دوم اسمان ته چې دلته عبادت وکړي او موږ تعلیم و تربیت ځینې حاصل کړو. دغه شیطان علیه اللعنه په دغه ټیم کې لا د نوم شیطان نه و، نه شیطان و نه رجیم و، بلکې په دغه ټیم کې د نومونه ښه نومونه وه. په اول اسمان کې عابد سره مشهور سو، دویم اسمان ته وختی، دویم اسمان کې لا عبادت شروع کړي، عاجزي شروع کړل، خو مکر و چل و، عبادت یې شروع کړي. ملایکې ورته حیرانې وي، ملایکې شاګردانې سولې، کلونو یې دلته عبادت وکړي. دلته دی مشهوره په زاهد سره سو. کم سړی هغه زاهد، کم شخص هغه زاهد. ملایکې خپل منځ کې خبرې سره کولې او تعلیم و تربیت یې ځینې کوئ. دریم اسمان ملایکو ارزو وکړله چې یا الله دغه زاهد که چیرې موږ ته راسي او دلته په دریم اسمان کې عبادت شروع کړي نو ډېره بهتره به سي. موږ به ګټه و نفع ځینې واخلو، تعلیم به ځینې واخلو. دریم اسمان ته وختئ، په دریم اسمان کې عبادت شروع کړئ. عبادت په کلونو عبادت یې وکئ. دلته مشهوره په بلال سره سو. کم شخص هغه بلال چې کم دی، کم شخص هغه بلال چې کم دی. نو درې صفت یې سوله، اول عابد و، بیا زاهد سو، بیا بلال سو. هلم جرا دلته هم په کلونو عبادت وکئ. عابد و او معلم و، استاذ و د ملایکو. څلورم اسمان ملایکو دا تمنا وکړله چې دا عابد و زاهد و دا بلال که موږ ته راسي دلته عبادت وکړي او موږ فایده ځینې واخلو. الله یا خبره ومنل. څلورم اسمان ته دا شیطان وختی، عزازیل. څلورم اسمان ته چې وختی، څلورم اسمان کې هم عبادت شروع کړي، عاجزي یې کول او عبادت و. همیشه د الله په عبادت باندې مشغول و، همیشه عبادت. دلته دی مشهوره په ولی سره سو، په والی سره، متصرف والی، په دې سره مشهور سو. پنځم اسمان ملایکو دا ارزو وکړل چې یا الله دغه عابد و، زاهد و، بلال و، ولی که چیرې موږ ته راسي او موږ تعلیم و تربیت ځینې وکړو دا بهتره وي. الله د پنځم اسمان ملایکو الله دغه ارزو قبوله کړل، پنځم اسمان ته وختئ. پنځم اسمان کې عبادت شروع کړي، په کلونو عبادت یې وکئ. دلته دی مشهوره په تقي سره سو، تقي و متقي سره مشهور سو، پرهیزګاره. نو هم زاهد سو، هم عابد سو، هم تقي سو، هم ولی سو، هم بلال سو. پنځم اسمان کې عبادت شروع کړي، عبادت. شپږم اسمان ملایکو ارزو وکړه و الله لره شپږم اسمان ته وختئ. په شپږم اسمان کې د الله عبادت شروع کړي، اطاعت و عبادت و تعلیم و تربیت و. ملایکو ته دا شاګردي و، استاذي و، تعلیم و تربیت شروع. شپږم اسمان کې دی په کبازان سره مشهور سو، کبازان. نو په دې شپږو اسمانو کې د ملایکو خپل منځ کې گفتگو سره شروع وه. داسې یو عابد، زاهد، متقي، پرهیزګاره، همیشه عبادت کوونکی، اطاعت کوونکی او داسې استاذ ادب و په احترام سره ادب و احترام یې کوي. استاذ دی، استاجي ښه ادب و احترام. وهم اسمان ملایکو دا تمنا وکړله چې کاشکې دغه عابد زاهد موږ ته راسي، ځکه نورو ملایکو چې کم دي دا نورو اسمانو ملایکو پیدې ځینې واخیستلې، نه پې ګټې ځینې واخیستلې. نو که چیرې وهم اسمان ته راسي او موږ ګټه فایده ځینې واخلو دا بهتره وي. الله وهم اسمان ته وخېژوئ. په وهم اسمان کې د عبادت و اطاعت شروع کړي. دلته ګټې و فایدې ملایکو ځینې اخیستلې. په وهم اسمان کې تر وهم اسمان سربیره عرش دی د الله، کرسي د الله ده، سدرة المنتهی ده. 14,000 واره ده په عرش باندې صرف طواف وکړي د الله. د الله عبادت یې کوئ، طواف یې کوئ. او په دې کې الله ورته وویل ته جنت ته هم ولاړ شه. د جنت چې کوم هغه خزانچیانې چې کوم دي، جنت کې چې کوم ملایکې دي هغو ته هم دا خدمت شروع کړه. دی جنت ته ولاړې، خدمت یې شروع کړي. بیا الله ته وویل یا الله دغه بندګان چې کوم ستا دي، چې کوم جنیات او پیران چې کوم په دې مځکې کې چې کوم دي، دې ستا سرکشي او بغاوت شروع کړی دی. که چیرې ما ته امر وکړي او زه ولاړ سمه، شوه سمه او ستا د حکم مطابق زه هغو ته ستا حکمونه ورسوم
او ستا د اطاعت او د فرماندارۍ خبرې ورسوم نو دا به ښه وي. الله ورته وویل صحیح ده، دا اجازه هم ورکړل. نو د خپل نایبان ورواستوله. اول نایب یې چې ورواستوه هغه هلته ولاړې ختم سو. دویم نایب، دریم نایب، څلورم نایب، مکمل هلته جنیاتو پیرانو ختمول چې ور ورسېدی چې اطاعت به شروع کړي، خبرې به شروع کړي، هغه بیا هلته مړ کوي. بس پنځم نایب چې کوم هغه ډېر تکړه نایب وروایستوی چې ورته ویې ویل څه معلومات راوه ما ته چې څه حال دی. پنځم نایب هم ډېر وخت پسې ورک و خو هغه حال یې ورته راوی شیطان ته. شیطان ته یې وویل د عزازیل ته چې ستا نایبین ټول ختم سوي دي، څلور نایبین چې کوم تا استولي وه جنیاتو پیرانو لره مځکې لره هغه ټول مکمل ختم کړي دي. د حکم وکړئ ملایکو لره چې ولاړ سي ټول شیطانان مکمل پیریان چې کوم دي ټول جنیات مکمل ختم کړي. دوی خو استاذ و د ملایکو. الله هم ورته ویلي چې څه کوې کوایه بس صحیح ده، تا چې څه حکم یې هغه وکړه. نو ملایکې د عزازیل په قمنده په اډر باندې لاړې مځکې ته داخله سولې. دا جنیات چې کوم دا ټول مکمل ختم کړل. څه جنیات چې کوم پیران چې کوم نیکان هغه ملایکو شیطان ورته راپورته کوي اسمان ته، زه به څه تعلیم و تربیت ورکوم. هغه اسمانو ته وختل، تعلیم و تربیت شروع کړي. مځکه مکمل صفا سول، هېڅ شی نه و په مځکې کې نور، جنیات مې جنیات نه و. یو ورځ دی په سجده پروت دی شیطان چې کله راو سجدې راپور سو په عرش باندې دا نوشته و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنا دا ده چې زه پناه غواړم په نامه د الله د هغه شیطان نه چې هغه ناامید دی د الله د رحمت نه. ده چې دا وکتله بس په منډه منډه الله ته ورغی، الله حضور ته چې یا الله دا شیطان رجیم څوک دی؟ دی خو هر ټیم شیطان و، دی خو هر ټیم کې عزازیل استاذ و زاهد و متقي و په دې سره مشهور و. دا شیطان رجیم څوک دی یا الله که دا ماته راوښیه. ده ورته وویله چې هر څوک چې زما نافرماني کوي او زما خبره نه مني، زما حکم نه مني، هغه شیطان رجیم دی. دی ډېر په خوب په بیره کې سو، بیا په سجده پروت و. بیا په سجده چې راپورته سو بیا وکتل تر عرش لاندې نوشته و، داسې نوشته و چې زما به یو بنده پیدا کېږي، انسان به وي، په مځکې کې به زه به په مځکې کې پیدا کوم د خټې څخه، او بیا به اسمان ته راخېږي او بیا به جنت ته لیږم او بیا به اډر ورته کوم، یو حکم به ورته کوم، هغه حکم به زما نه مني او بیا بېرته زه مځکې ته راکښته کوم او زه به خپل خلیفه جوړوم. نو ده ورته وویل یا الله دا څوک دی؟ یعنې دا څه بد قسمته سړی دی، بد نصیبه سړی دی چې ستا حکم نه مني، ستا فرمانداري نه کوي. دا څنګه بد نصیبه او بد قسمته سړی دی؟ یو ورځ یې بل سجده کړې وه، سجدې نه چې راپورته سجدې نه مخکې دا نوشته وه چې لعنت الله علی ابلیس، لعنت د الله تعالی دی په ابلیس باندې، لعنت د الله تعالی دی په شیطان باندې. دوی خو نه پوهېدی چې دا شیطان به څوک یې، هلته خو پوښتنه ځینې کړې وه. خو دا خبره سلسله سره شروع وه، د هغسې جبرائیل پیدا سو، میکائیل پیدا سو، اسرافیل پیدا سو، اسرائیل پیدا سو. دا سلسله د هغسې شروع وه، داسې پیدایش شروع و. نو الله حکم وکوي ملایکو لره. جبرائیل علیه السلام ته وویل چې جبرائیله ولاړ سه په سر د مځکې ولاړ سه، د هرې مځکې څخه لږ لږ حصه راواخه، زه یو خلیفه جوړوم، یو سلسله د خلافت په دنیا کې پیدا کوم. چې کله ملایکو دا خبره واورېدله، هغه سلسله و خبره ډېره اوږده ده، په اولې سپارې کې راځي چې ملایکو ورته وویله چې یا الله ته بیا هغه خلق په دا مځکې کې پیدا کړه کوم چې مخکې پیریان چې کوم پیدا سوي وه او ستا حکم یې نه منئ او ستا نافرماني یې کوله او وینې یې توی کړلې، ته بیا هغسې مخلوق پیدا کړه. الله ورته وویل چې زه کوم شي باندې زه پوهېږم په هغه شي باندې تاسو نه پوهېږئ. جبرائیل علیه السلام سر د مځکې ته راغی چې خاوره یې راخیستله، خاورې عذر ورته پیش کړي او په الله باندې قسم ورته واخیستې چې ستا دې په الله قسم مې، ستا دې په هغه ذات قسم مې چې تی پیدا کړی ما سنې انسان وپیدا کړ. جبرائیل علیه السلام چې د الله نوم واورېدی وبېرېدی، بېرته شاته سو او الله ته ورغی. الله ته وویله چې الله ورته وویل چې څنګه خاوره دې راوړله؟ ده ورته وویل چې یا الله ستا په نوم یې ما ته قسم واخیستی او عذر راته پیش کړي چې زما نه انسان وپیدا کړ. بیا د هغه رقم میکائیل راواستوئ. میکائیل چې لاس وراچوئ بیا په الله قسم ورته واخیستی چې میکائیله تا دې په الله قسم مې که زما سره به انسان پیدا کړي. دی بیا د الله په نامه سره شاته سو، بیرته بیا الله پوښتنه ځینې وکړه چې څه خاورې دې راوړوه؟ یا الله ستا په نامه ستا په ذات یې ما ته قسم واخیستې ځکه زه ما خاوره رانه وړه. بیا د هغه رقم اسرافیل واستوي، اسرافیل ته هم دغه جواب د مځکې ورکوي. اسرائیل چې کله ورغی، اسرائیل چې کله لاس ور واچوئ بیا هغه مځکې ورته وویل چې اسرائیله
ستا دې په الله په هغه ذات قسم مې چې تی پیدا کړی په الله قسم در کومه ما نه انسان مه پیدا کوه. اسرائیل علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې الله حکم دی سیده ستا قسم زه په سر سترګو منمه او خو د الله حکم دی د الله د حکم ما اطاعت کومه. خاوره یې راواخیسته په سر د مځکې څومره خاوره وه هغه ټولې لږ لږ راواخیستل نه نو ځکه د مځکې خاوره بعضې داسې وي چې توره وي بعضې سپینه وي بعضې خړه وي بعضې شنه وي بعضې یو قسم بعضې سپینه وي نو انسانان هم دغسې پیدا دي څوک سپین وي څوک تور وي څوک غنم رنګه وي څوک یو قسم څوک بل قسمه دغه مځکې وجه ده چې سر د مځکې هغه مځکه راواخیستل سره راټول یې کړل. بیا خداوند متعال هغه جسد ځینې جوړ کوي خو لیکن جسد 40 کاله دغسې پروت و په دا جسد د آدم علیه الصلاة والسلام جسد دغسې پروت 19 کاله خداوند متعال د غمو باران ورباندې وکړي 1 کال خداوند متعال د خوشحالۍ باران ورباندې وکړي. نو ځکه کتابونه لیکي وایي ستا چې 40 کاله عمر وي د هغه به 19 کاله په غمو په تکلیفو په پریشانۍ کې تېروي 1 کال په ده باندې خوشحالي وي. لکه دا دنیا چې کوم ده دا د غمو او تکلیفو د پریشانۍ څخه ډکه دنیا ده. خو به هر حال چې کله دا 40 کاله چې پوره سول په ده باندې هغه جسد یې چې پوره سو شیطان داسې یو ورځ ورته راغی ورته ویې کتل دننه ورننوتی او د باندې ورننوتی او ملایکو ته وویل په دې کې خو زه شی نه وینم داسې خاص شی چې هغه د عزت شی وي د شرافت شی وي خو لیکن دننه یو کوټه ده چې هغه په 2 پردو کې بنده ده او هېڅ ځای نشته چې زه ورننوځم چې هغه زه وګورم چې هغه زړه دی دننه زړه چې هغه پردو کې بند دی. وایي دغسې نه زه بیرېږم چې په دې کې به څه شی څه تعلق د ده سره به وي د الله سره نور اس یو ډانچه ده یو هېڅ شی نه دی علاوه دننه ورننوتلم د باندې مو وکتې دننه هېڅ شی نشته پکښې هغه دننه کوټه چې کوم ده که په هغه کې څه تعلق د الله سره د وي به کې نور شی نشته په دې کې. عرش در عرش لاندې الله حکم وکړي ټولو ملایکو ته الله حکم وکړي چې شابس ټولې مکمل راجمع ساس ټول ملایکې الله راجمع کړل تر جبرائیل نیولې تر میکایل نیولې تر اسرافیل تر اسرائیل ټول شیطان مکمل ټول راجمع سول عزازیل د کوم استاد هغه هم راجمع سو ټول رال نو جبرائیل ته الله وویل چې هغه ډانچه راپورته کړه د مځکې څخه هغه ډانچه چې کوم و هغه تر اوسه لا روح پشکې پیدا نه و هغه یې راپورته کړله تکشه شول الله روح ته وویل چې ورننوځه روح خو الله پیدا کړي و مخکې ما تاسو ته بیان وکړي روح وبېرېدل چې څنګه زه ورننوځم یا الله دا خو د تورې شپې ته ما مه بندي کوه نو که چیرې کتابونه لیکي که چیرې الله اول ورته ویلي وای روح ته چې ورننوځه که ده خبره کړې نه وای د هغې ورننوتلی وای نو تر قیامته پورې به د انسان روحونه ډېر په اساني سره وتلی او په اساني سره به ورننوتلی خو لیکن ده چې وویل چې دا ما مه بندي کوه الله ورته ورننوځه ورننه باسل په زوره نو ځکه د انسانان روحونه هم ډېر په سختۍ سره د انسان څخه څه راوځي خو کله چې دا روح ورننوتله استاد سره شروع سوله چې کله دلته راورسېدله دا ترش ووایه الحمدلله وویله یرحمک الله یې وویله او بیا چې کله سترګو ته روح ورسېدله او سترګې چې ولیده سترګې چې لسې کړل هلته عرش لاندې نوشته و چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. د پوښتنه وکړل دا محمد څوک دی یا الله وایي دا ستا بچیانو کې یو پیغمبر روان دی نوم یې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الانبیا دی امام الانبیا دی او رحمتا للعالمین دی. چې کله ډانچه تیاره سوله نو الله ملایکو ته امر وکړي چې اسجدو سجده وکاسو ملایکو لر فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس ټولو ملایکو د الله په حکم د عزت او د شرافت دپاره آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړل. هغه عزازیل چې کوم دی هغه دوی چې کوم مشر استاد چې کوم دی هغه دغسې ولاړ دی ډانچه یې دغسې نیولې ټول په سجدې پرتې دی او دی د هغې ولاړ دی. چې کله ملایکو بیا سر راپورته کوي چې ویې کتله چې ټول په سجده پرته دي او صرف شیطان دا عزازیل چې کوم دی دا په سجده نه دی پروت بېرته د الله د بیرې بېرته په 2 سجدې بیا پرېوتلې بیا جبرائیل علیه الصلاة والسلام 2 سجده الله ته وکړل د الله شکر یې ادا کړ چې یا الله شکر الحمدلله چې تا موږ ته امر وکړې او موږ ستا د حکم اطاعت وکړې او موږ سجده وکړله او هغه زموږ استاد دغسې ولاړ دی. سجدې نه چې کله راپارغې سولې الله عزازیل ته وویله چې ولې دې سجده ونه کړه دا آدم لره ما تا ته حکم وکړي نو ده څه ورته وویله
خلقتنی من نار وخلقته من طین. یا الله زه خو دې د اور نه پیدا کړی یم او دی د خټو نه پیدا کړی د خاورې نه پیدا کړی دی او زما شرافت او زما عظمت او دا خو لویي خو زما ولړه ده تر د زه څنګه د سجده وکړم. نو ګورئ د تکبر وکئ، تکبر یې وکئ. ابا واستکبر وکانه من الکافرین. تکبر الله وایي تکبر یې وکئ. نو دلته د دوو خبرو ډېر ضرورت دی دا خبرې ته. یو خبر دا ده چې عالم باید خپل په علم باندې فخر افتخار ونه کړي چې والا زه خو ډېره غټ عالم م، خپل علم باندې فخر افتخار کوي او خپل په علم باندې ډاډګیر وي چې والا زه خو عالم یم. نه، بلکې عالم یې صحیح ده خو لیکن توکل به په الله کوي، تکیه به په الله کوي. په سلګونو کلونو شیطان عبادت وکوي، غټ عالم و خو لیکن بیا هم تکیه په الله باندې ونه کړله، تکبر یې وکړي. خداوند متعالی همیشه الله لعنت ورباندې وایي. دا یو خبر. نو عالمان دپاره دا پکار ده چې تکبر ونه کړي، عاجزي و انکساري همیشه وکړي. څومره علم چې الله ورکړي باید تکیه همیشه په الله باندې وکړي چې زما کې خو هېڅ شی نشته چې د الله فضل کرم نه یې شی نه. دویم خبره دا د وړ ده چې باید تکبر څوک ونه کړي. تکبر دا د خداوند متعال صادر دی، دا د الله صادر دی. تکبر الله وایي دا زما صادر دی، حق د تکبرتوب زه لرم، بل څوک حق د دې نه لري. تکبر صرف تکبر یې وکړي، دا وویل چې زه خو د اور نه پیدا یم او دا د خټې نه پیدا دی، زه څنګه سجده وکړم دې له. تکبر یې وکړي، ځان یې عالي کوي. نو الله همیشه د لعنتي کوي دی. نو تکبر ډېر یو بیکاره شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سا کې 1000 تکبر وي، 1000 تکبر، هغه به جنت ته نه داخلېږي. 1000 تکبر. او نن سبا دا په موږ کې ډېر عام سوی دی تکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دین په اول سر کې غریب و، وایي سیعود غریبا، ژر دی چې وروسته به هم څه سي غریب سي. پخوا اصحاب چې کوم و غریبانان وله، مسکینان ول، طالبان چې کوم و طالب العلم، اصحاب صفه والا، دا قریشو کافران به ورباندې خندله، ټوقې مسخرې به په جوړې کړې، منځ ته به کې خبرې ورسره شروع کړې، ټوقې مسخرې ګپ شپ تکبر به ورباندې کوئ. اوس هم هغسې سلسله اوس هم را روانه ده. اوس هم په غریبانانو باندې ټوقې مسخرې، په مسکینانو باندې ټوقې مسخرې، په عالمانو باندې ټوقې مسخرې، په طالبانو باندې ټوقې، په حافظانو باندې ټوقې مسخرې. نو دا د پخوا د جاهلت اوس وخت اوس هم را روان دی. دا الله ته ناخوښ دی. نو متکبر الله وایي تکبر دا زما صفت دی، دا زما صفت دی، دا زما سره حق لري. ته چې کار رایې چې تکبر کوې، ته خپل ځان ته وګوره چې شي نه جوړ اول سر کې د داسې مردارې اوبو نه جوړي چې هغه مردارې اوبه ستا بدن باندې ولګېږي، بدن دې مرداروي. او که چیرې ستا په جامه باندې ولګېږي، جامه دې مرداروي. او که چیرې ستا سره مثال بدن باندې وي، مونځ دې نه ورسره کېږي، نو بیا په تا کې تکبر څه وجه ده؟ شیخ شریل شاه صاحب رحمت الله علیه ته یو سړی راغی، ما سې تکبر کېږي. وایي تا ته تکبر څه حق دی؟ وایي ته چې کله وایي ته کله ګوره چې کله اودس ماته کښېنې ستاسې نه څه شي خارجېږي، دې ته اول ګوره چې کوم بدبوی ستاسې نه خارجېږي، بیا ته خپل سوچ کوه چې ما تکبر ضرورت ستا او که نسته. نو د تکبر وکئ. نو الله ورته ویل فخرج، ووځه ته متکبر یې، ستا سره دا اسمانو کې وسېدل، په جنتو کې وسېدل، دا ستا سره ستا د شان سره نه وایي. نو خبره بیا اوږده ده چې جنت کې څومره وخت و، اختلافي مسله ده، څومره وخت آدم علیه صلات وسلام تیر کوي او څنګه دوکه یې ورکړله. نو مطلب دا چې خداوند متعال ته شیطان وویل چې اوس نو ما ته مهلت راکړه، زه خو تا لعین کړمه، تا شیطان کړمه او تا د خپل د رحمت نه لرې کړمه. الله ورته تا ته مهلت دی. یو مهلت خدا دی چې آن تر څو پورې چې انسانان د آدم علیه صلات وسلام بچیان چې پیدا کېږي تر هغه وخته پورې تا هم موجود به. دا یو. بل تسلط به ستا دا وي چې کله دوی یو بچی پیدا کېږي، ستا به 2 بچیان پیدا کېږي دل سره. بل تسلط دا دی چې الله ورته وویله چې د انسان په بدن کې رګونه دي،
ته به د دوی په بدن کې داسې جاري وي لکه دوی په بدن کې چې رګونه څنګه وینه څنګه جاري ده داسې جاري کوه تګ کوه وسوسې ورچوه او بیا ورته نور تسلط هم راکړه الله ورته نور تسلط هم ماته درکړي ځه وسوسې ورچوه خپل لښکرونه دوی په منځ کې ور داخل کوو په پښو ورځوو په سواري ورځوو په عبادت کې ځان ورسره شریکوه په صحبت کې ځان شریکوه ځان ورسره شریک کوئ آدم علیه الصلاة والسلام ویل یا الله تا دومره تسلط دته ورکړې زما بچیان به ټول ګمراهان کړي یا الله زما بچیان به ټول ګمراهان کړي آدم علیه الصلاة والسلام ته الله وویل چې ستا بچیانو ته مې دا نعمتونه بیا درکړي دي چې کوم بچی ستا پیدا کېږي الله به ملایکې د حفاظت د سره موجودې وي دا یو او څومره چې ده تر څو پورې چې د روح د بدن کې جاري وي زکندنې چې نه راغلی تر هغه وخته پورې ما د توبې قبولیت ورکړی دی چې هر وخت توبه باسي زه به د توبه قبلوم هر وخت چې توبه باسي زه به د توبه قبلوم او بله دا مې مدد دا ورکړي دي چې دومره د ګناه دومره زیاته سي چې دا ټول مځکه ونیسي او بیا په دا مځکه کې ځای نیسي آسنې اسمان ته ورسېږي عنانو سما ته ورسېږي دا ټول مځکه و اسمان د په ګناهونو مکمل ډک سي بیا ما ته په صدق سره توبه وباسي زه ورته معاف کوم ما دته ما دا انعامات ورکړي دي خو لیکن شیطان څه ورته وویله بیا ورته وویل چې قسمونه یې واخیستله ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله زه به دوی ته امیدونه ورکوم زه به دوی ته مثال په طور وسوسې ورچوم زه به دوی چې کوم د دوی خلقت چې کوم دی چې کوم تا په لباس پیدا کړي دي چې ژره خریل دي دا به ورته کوم او چې کوم نن سبا زنانه چې کوم هغه خالونه و دا شیان استعمالوي کوم وریځې چې کوم وي او کوم شیان چې کوم زه به دا کارونه دوی ته دا کارونه به زه ورکړم خو لیکن خداوند متعال څه فرمایي چې ان شیطان للانسان عدو مبینه دا شیطان چې دی دا د انسان ښکاره دشمن دی د ښکاره دشمن سنې دونې بیره نه وي پکار مقابله ورسره پکار د پټ دشمن سنې بیره پکار چې ولا یا به د مخ طرف حمله را باندې وکړي یا به د شا طرف حمله را باندې وکړي خو لیکن شیطان زموږ دشمن دی ښکاره دشمن دی دې سره مقابله کول پکاري مقابله کول اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه هغه نه بعد بیا مقابله ورسره کوه دی کوشش دا کوي په هر ترتیب سره دا کوشش کوي چې په څه ناڅه تا کوچنیان چې کوم دي هغه خو دا زنا او لواط نه ورباندې کوي هغه شیطان یې په پښو کي بارون زغلي و کله ماجد ته ډبره واره کي کله یو څه وکړي کله بل څه وکړي دا ګوره کوچنیان دا زغلي ورازغلي او ځوانان ته بیا څه کوي هغه په ملا ته راسي بارون د زنا د لواطت د دې دا وکړه زنا وکړه لواطت وکړه دا امرونه ورباندې کوي او چې کوم سپین ږیري چې کوم دي عاجز چې کاوه زنا او لواط نشي کولی هغه بیا خولې ته شیطان راسي بارون غیبت سي مثابتول تهمت سي او چغلخوري سي یو مسلمان تکلیف بل خو لیکن شیطان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیطان وویل زه ستا امتیان په دې باندې نه امر کوم چې د طاقت نه زه ورته هم دا کار وکړه سپین ږیري ته زه دا نه وایم چې زنا وکړه هغه زنا په طاقت نه زه ورته هم زنا وکړه نه بلکې زه هغه شی ورته امر کوم کوم چې پوهېږم چې د په طاقت ته وس دا ورته هم دا کوه نو شیطان دا همیشه یو ولی الله په واقعاتو کې راځي وایي دی یو شپه تهجد ځینې پاته سوي وه سهار ډېر وژړل وه الله لره سخت یې وژړل وه الله لره د شپې دومه شپه بیا بیده و بیا په خوب پاته کېدی چې یو څوک ورته راغی ویې ټومبی ولاړ سه تهجد وکړه چې ورته وایي څوک یې وایي زه خو شیطان یم وایي شیطان و دونې ښه کار چې ما ته تهجد ته ولاړه وایي نه ما سره د دې غم نه و چې ته به تهجد وکړې او دا ثواب به تا ته میلاو سي ما سره د دې غم دی که چیرې دغه تهجد ستا سنې پاته سوي ووایي او سهار تا الله ته دومره ژړله دومره د ژړل چې دا ژړا ثواب الله ډېر تا درکوي ته تهجد ما ول تهجد ته ولاړ که دا لټ ثواب دی هغه ډېر ثواب چې کوم دی چې ژړا ثواب دی هغه نه خو محرومه که نو دې وجې ما ته ولاړ کړي دي نو شیطان دا کوشش کوي چې مسلمانان په دوکي کې واچوي په چل کې واچوي کوشش همیشه دا کوشش د پیغمبرانو سره د اولیاء کرامو سره د شهیدانو سره همیشه د مقابله وي جګړه وي همیشه کوشش کوي خو لیکن الحمدلله انبیا معصومین دي اولیاء کرام محفوظین دي خو لیکن موږ مسلمانان ډېر په دوکي کې په چل کې اچولي په یو څه په بل څه نو خداوند متعال دې وکړي چې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل توفیق راکړي کوشش دا کوه چې شیطان سره مقابله کوئ د نفس سره مقابله کوئ د عقل سره د هغه خبره منه چې عقل څه ته وایي هغه منئ دا شیطان او نفس دا ورور خور دي سره څومره نن سبا شیطان دومره مخکې نه دی روان څومره چې نفس په مخکې روان دی نفس چا ته وایي نفس دې ته وایي چې تا په خواهشاتو سره امر کوي اله تربور دې مثال په توله ستا نه پیسې ډېرې کړلې ته بلاولی
خپل زوی ته دا خبره کوي اله بل تربور خو دونې وګټله بل تربور دونې وګټله ته څه شي سولې و دا زکات نسته مثابتور عبادت نسته و دا شی نسته دا ټول نفس دی صرف شیطان چې کوم د هغه سړی په زنا او په لواط باندې امر کوي کوم چې خواهشات کم چې نفس چې کوم خواهشات دي هغه دې په دې امر کوي پلانکې دومره ډېره کړله پلانکې دومره ډېره کړله ته چې شي نو د عبادت سینې چې کوم اصلي مهم شی چې کوم دی د هغه نه یې موږ پاته کړي یو شاته یې غورځولي یو الله دې موږ په دې خبرې د عمل توفیق راکړي اقول قولي استغفر الله لي ولكم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وسلم